ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله رب العالمین خپل بندگانو باندې د رحمت دروازې کلاو کړي دي، د مغفرت دروازې کلاو کړي دي، د جنت دروازو طرف ته دعوت ورکوي او دا आवाज کوي بندگانو ته چې د مانه مغفرت وغواړئ، تاسو به زه مغفرت وکم. افسوس هغه بندگان چې د الله رب العالمین دا आवाज او دعوت اوري او بیا هم په ګناهونو کې اخته دي. د الله دغه आवाज د جنت او مغفرت او د رحمت طرف ته اوري او بیا هم هغه په معاصی او ګناهونو کې اخته دي، د الله رب العالمین نه یره نشته دی. ګناهګار انسان د جهنم د کندو باره کې سوچ نه کوي، ګناهګار انسان د آخرت عذابونو باره کې سوچ نه کوي، ګناهګار انسان د الله نافرمانه انسان د الله هغه ملامتیا باره کې هم سوچ نه کوي چې کله الله رب العالمین ته مخامخ ودرېږي او الله د هغه نه دا سوال کوي چې آیا تا کې حیا نه وه چې تا زما نافرماني کوله، ګناهونه دې کول، زما د بندگانو نه د خپل عیبونه او ګناهونه پټول، لیکن د ما نه خو دې نشو پټولی. دغه حالت کې سوچ پکار دی چې دغه ګناهګار انسان یعنی زما او ستا به د الله په وړاندې بیا جواب سي. د دې وجه الله رب العالمین بیا موږ ته دا آواز کوي چې زه ټول ګناهونه معاف کوم، زما طرف ته راشئ، زما نه معافي وغواړئ، زما نه بخښنه وغواړئ. نو هر انسان له دا پکار دی چې هغه د توبې طرف ته لاړ شي، الله رب العالمین ته توبه وباسي، د خپلو ګناهونو معافي د الله رب العالمین نه وغواړي او په دې کې سستی، په دې کې کمزوري، په دې کې وخت رسته کول دا نه دی پکار. هر انسان له پکار دی چې په خپل وخت باندې زر تر زره د الله رب العالمین نه بخښنه او معافي وغواړي. خاص طور باندې هغه انسان چې د هغې حالت دا دی چې کله یوازې شي د الله رب العالمین سره ګناه ته لاس واچوي، چې کله یوازې شي په تیارو کې هغه د الله نافرمانۍ ته لاس واچوي، هغه انسان چې هغې سره موبایل دی، هغه انسان چې د هغې سره ریموټ دی او هغه فحشا او معاصي او ګناهونه او غلط هغه کارونه ګوري، د هغې تلاش کوي چې کوم په الله ناراضه کیږي، هغه له پکار دی چې هغه د الله رب العالمین طرف ته لاړ شي. تر څو پورې موږ او تاسو د الله رب العالمین دغه آواز اورو او بیا به هم نافرمانی کوو، تر څو پورې موږ د الله رب العالمین د رحمت او د جنت دعوت آواز اورو او بیا به موږ د هغه خالق او رازق او رحیم و کریم ذات نافرمانی کوو. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او د الله نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.